نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. نن د شپږویشتمې سپارې خلاصه بیانېږي. سورة الاحقاف. دغه سورت په شروع کې الله تعالی د قرآن کریم حقانیت بیانوي. د مشرکینو او د کافرانو د طرف نه دا الزام وای دا قرآن کریم الله تعالی نه د نازل کړي بلکې دا پیغمبر خپل جوړ کړی ده. او دلته بیا دوی ته دا جواب ورکوي وای که چیرته دا قرآن کریم ما خپل جوړ کړی وي بیا د الله تعالی طرف نه چې کومه سزا ده د هغې سزا نه بیا تاسې ما نشئ بچ کولی. د الله تعالی په دنیا کې دستور او قانون دا ده که کوم یو کس د الله تعالی طرف ته د داسې شي نسبت وکړي چې هغه د الله تعالی د طرفه نه وي بیا الله تعالی یو کس ته په دنیا کې هم ذلت ورکوي او په آخرت کې هم ذلت ورکوي. نو دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره بیانوي وای بالفرض که چیرې دا قرآن کریم ما هم جوړ کړی وي نو د الله تعالی د طرفه نه چې کوم عذاب د هغه نه تاسې ما نشئ بچ کولی. دغه نه دا معلومه شوه چې قرآن کریم د حق کتاب ده او دا الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې رالیږلی ده. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي وای تاسې د خپل مور پلار سره حسن سلوک کوئ. ووصینا الانسان بوالدیه. داسې کله کله داسې وي چې مور پلار دغه مسلمان وي خو د دوی بچیان دا کافران وي، او کله کله داسې وي چې بچیانو اسلام راوړی وي خو مور پلار دغه دواړه کافران وي، او کله بیا داسې وي چې کافران مور پلار دا چې کله کفر اختیار کړی وي بیا دا په خپل مسلمانان زمنو باندې ډېر زیات ظلم کوي. نو دلته بیا هم الله تعالی دا خبره بیانوي وایي که هر قسم خبره وي تاسې د مور پلار اطاعت کوئ، د دوی سره حسن سلوک کوئ. ها که چیرې دوی تاسو ته د کفر دعوت درکوي یا چیرې تاسو ته د غلطې عقیدې دعوت درکوي یا د ګناه کار تاسو ته د کولو حکم درکوي بیا تاسې دغه درې کارونه مه کوئ. تاسې کفر مه اختیاروئ، تاسې غلطه عقیده مه اختیاروئ او تاسې د ګناه کار مه اختیاروئ. په دا درې خبرو کې د مور پلار اطاعت مه کوئ. باقي نور عام معاشره کې چې کومې ماحول کې چې کومه خبره سره لګیا وي په دا کې تاسې د مور پلار اطاعت کوئ، حسن سلوک ورسره کوئ. بیا مخته الله تعالی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخته شان بیان کړی ده. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په یو روایت کې دغه راځي وایي د الله تعالی ته دا خبره وکړه وایي ته ما ته چې کوم نعمت ته ما باندې کړی ده، د ما په مور باندې دې کړی ده، د ما په پلار باندې دې کړی ده، ته ما ته داسې توفیق راکړه چې زه د نعمتو شکریا ادا کړم. او بیا مخته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا خبره بیانوي وایي زه داسې نیک اعمال وکړم چې په هغه باندې ته خوشحاله شي، او د ما بچیان چې کومه دي هغه نیک جوړ کړه، او داسې زه د فرمانبردارو خلکو نه یم او زه د تا طرف ته رجوع کوم. واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. توحید دا د اسلام د بنیادی عقایدو نه یوه عقیده ده. دا د ټولو پیغمبرانو په خپل منځ کې متفقون علی عقیده ده. هر پیغمبر خپل قوم ته د توحید دعوت ورکړی ده، او داسې دغه رنګې چې کوم د هود علیه السلام قوم هود دغه ته هم هود علیه السلام د توحید دعوت ورک. بیا دوی د دعوت نه انکار وکړو، په نه بعد الله تعالی طرف نه په دوی باندې عذاب راغی. مخکې بیا دا خبره الله تعالی بیانوي وایي جناتو اسلام قبول کړی و. اذ صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القرآن. نبی علیه السلام چې کله د طایف نه واپس راته مکې مکرمې ته بیا په لاره کې یو ځای مقام نخله دلته نبی علیه السلام تم شو او د سهار مونځ یې کوو، بیا قرات شروع تلاوت شروع. په دې ځای کې د جناتو یو ټولی د جناتو یو ګروپ دغه روانو. بیا د یو بل ته ووایي چې خاموشه شئ خاموشه شئ. چې کله خاموشي اختیار کړله بیا د قرآن کریم تلاوت اورېده، بیا د نبی علیه السلام ته ورغلل او اسلام یې قبول کړو او د خپل قوم دپاره ټول داعي جوړ شول، د دعوت ورکولو وال جوړ شول. او داسې بیا وخت نه وخته کله کله بیا د جناتو وفود دا به نبی علیه السلام ته راتلل او دوی به اسلام قبلاو. بیا الله تعالی نبی علیه السلام ته د صبر تلقین ورکړی ده چې کله دوی داسې وشول چې طایف نه واپس راغلل، تبلیغ یې ورکړ او بیا په طایف کې خلکو نبی علیه السلام ته ډېر زیات تکلیف ورکړ.
نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه خبره صبر او تلقین بیانوي، وایي تا سره چې کوم تکلیف شوی ده، تا ته کوم تکلیف دی درکړی د په باندې صبر اختیاروه، ځکه چې تا نه مخته څومره هم پیغمبرانو هغه ټولو ته خپلو قومو تکلیف ورکړی دی، بیا دوی صبر اختیار کړی دی. دا صورت ختم شو. مخکې بل صورت ته صورت محمد. الذين صبروا وصدوا عن سبيل الله. دلته الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي کافرانو دوه کارونه کړي. یو خدا دا چې کافرانو خپل هم غلط اعمال کړي، خپل هم کفر اختیار کړي او نورو خلکو ته هم د ګناهو دعوت ورکاو او داسې نور خلک هم د نیکو اعمالو نه منع کاوه. بیا داسې وشول چې الله تعالی د دې اعمال چې کوم دا ټول ضایع کړ او د دغه په مقابله کې مسلمانان د په اسلام قبول کړي او دغه سي قران کریم ایمان الله تعالی طرف نه چې کوم په نبی علیه الصلاه والسلام باندې قران کریم را نازل شوی د قران کریم نو بیا داسې الله تعالی د تداو کړ چې د زړه اصلاح وکړه او الله تعالی د ټول ګناهونه معاف کړ. فاذا لقيتم الذين كفروا. بیا مخکې الله تعالی دلته دوه خبرې بیانوي، وایي د کافرانو چې کوم قیدیان دي د یو باره کې مسلمان حاکم دا دوه اختیار دی، یو خدا دا چې دینه فدیه واخلي او دوم دا چې دی قتل کی. نو دلته دا خبره بیان شوې ده، وایي تاسو ته اختیار ده که تاسو د دینه فدیه اخلي او که دی قتل کوي. د جنگ بدر په موقع باندې چې کوم اویا د کافرانو چې کوم کسانو هغه قیدیان شوي وو، بیا داسې وشول چې په دغه وخت کې ډېرو صحابه کرامو دغه رایه ورکړې وه چې دوی نه د فدیه واخلي او دوی دې آزاد کړلی شي. بهرحال په دغه وخت کې د کمو صحابه کرامو دغه رایه وه، په هغه کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هم و چې هغه ورته وویل چې دوی نه فدیه مه اخلي بلکې دوی قتل کوي. بیا نبی علیه الصلاه والسلام د اکثر صحابه کرامو رایه باندې ترجیح ورکړله او د کوم چې قیدیانو هغه ټول قیدیانو د فدیه واخیستله او آزاد یې کړل. بیا الله تعالی په دا خبره باندې د ناراضګۍ اظهار وکړو او دا یې وویل په هغه ځای کې د ناراضګۍ اظهار کړی او دلته بیا الله تعالی خپله دا خبره بیان کړې ده، وایي که تاسې فدیه ځینې اخلئ هم هغه د تاسې خپل اختیار ده. نو په دې کې تعارض نشته. اول الله تعالی په دا خبره باندې د ناراضګۍ اظهار کړی و چې تاسې فدیه ولې ځینې اخیستې ده او دلته د فدیې اختیار ورکړی ده. نو په دې دوه آیاتو کې تعارض ځکه نشته چې اول د جنگ بدر کوم موقع وه هلته کافرانو په طاقت کې وو، نو بیا الله تعالی خیال دا و د الله تعالی خواهش دا و حکم دا و چې په تاسې په هغه وخت کې به هم تاسې د کافرانو طاقت زور دا ختم کاوه، خو تاسې د دوی نه فدیه واخیستله، تاسې د طاقت دا بالکل ختم نه کړ او دلته په دغه وخت کې د کافران تعداد کم او د دوی طاقت نه و او مسلمانانو طاقت هم زیات و. دغې د وجې نه ورته و چې تاسو ته اختیار ده که تاسې فدیه اخلئ او که نه اخلئ. نو حاکم سړي ته مسلمان ته د قیدیانو باره کې 4 قسمه احکامات. یو خدا ده تاسې که دوی قتل کوئ قتل یې کوي او بل که دوی غلامان جوړوي خپل غلام یې جوړ کړي او درم نمبر فدیه ده. فدیه کې دا ده چې مال هم ده او د قیدیانو تبادله هم ده او 4مه دا ده چې تاسې بغیر د فدیه نه دوی آزاد کړي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، وایي په جنتیانو باندې 2 قسمه انعامات دي، خو 4 قسمه انعامات الله تعالی دلته بیان کړي دي. یو انعام خدا ده چې جنتیانو ته به د اوبو چشمې جاري وي، چینې به وي، د اوبو به چینې وي او داسې د ګیمونه شهد چې کومه ده د هغو چینې به وي او د شرابو به وي او داسې 4 نمبر د شهودو چینې دا به هم الله تعالی په جنت کې د جنتیانو دپاره جاري کړي. دا به بالکل صاف او شفاف وي، دا کې به هیڅ بدبو نه وي، خرابي به نه وي، بدبوداره به نه وي او داسې د هغو خوند به بالکل ذایقه به بیا هم د هر شي ټیک وي. نو داسې الله تعالی دا انعامات هم په جنتیانو باندې کړي دي. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا مخلص او نبی علیه الصلاه والسلام او د قران کریم سره ډیر زیات به انتها عشق او محبت او دوی به دا انتظار کوو چې الله تعالی طرف نه په نبی علیه الصلاه والسلام باندې یو سورت را نازل شي، په هغه کې د جهاد حکم مونږ ته د جهاد اجازت ملاو شي او مونږ د خپل زړه تزکیه ده هم وکړو. دوی به ډیر زیات خوشحالېدل چې کوم آیات را نازل شي او داسې چې کوم منافقین هغه هم په ظاهره باندې
خوشحالي اظهار کو په ظاهر باندې کو انن زړه کې د دې ډیر زیات حسد او کینه و او چې کله بیا د آیات را نازل شو صورت پر نازل شو بیا پاغه کې به چې کله د جهاد حکم بیا به د دې رنگونه داسې ولکه په یو سړی باندې چې بالکل د ځن کدن حالت وي داسې به د دې رنگونه او پریشانه په هر ځای کې به پریشانی و بده باندې دا مخکې بل صورت ته سورۃ الفتح انا فتحنا لك فتحا مبینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمره کولو اراده وکړه او داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب ولدی چې زه د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره زم او عمره کوم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمره ته روان شو خو مخکې مشرکین چې کوم هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لار ونیوله اجازه ته نه ورکو بیا داسې وشول چې دا آیات را نازل شو په دا کې دا خوشخبری و چې ته مکه فتح کوي ته به دا خوشخبری بهرل دا خوب چې کوم او دا خوشخبری دا په سن 8 هجری کې پوره شوله بیا په اسمت انبیا باندې مخته دلایل دي خبره د تفصیلی خبره مخکې تر شوې ده بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د عمرې د پاره د صحابه کرامو سره ولاړې مخته بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی الله عنه دغه ورولېږه مشرکینو ته ورته ویل چې مونږ صرف د عمرې د پاره راځو بل د مونږ هیڅ مقصد نشته حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه چې کله مکه مکرمه ته ولاړی د دسر نور کسان هم بیا په غزه کې واپسی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر راغی چې د مشرکین خو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه شهید ک بیا په دغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو نه بیعت واخیسته بیعت رضوان چې په هغه کې د دا بیعت کو چې څو پورې موږ د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه بدلنه یاخسته په هغه وخت کې موږ د دې نه واپس نزو دا تفصیلی خبره مخکې تیر شوې ده بیا داسې الله تعالی د دا کومو کسانو چې دلته بیعت کړی الله تعالی د دینه د رضامندي اعلان وکړ او داسې لکه څرنګه چې په د بدر په موقع کې کوم صحابه کرام هلته شریک وو نو دغه لکه څرنګه چې یو ته د رضا اعلان کړو داسې دوی ته هم د رضا اعلان الله تعالی فرمایي وایي زه تاسو نه بالکل خوشاله یم وهو الذي كف ايديهم عنكم چې کله حضرت عثمان غنی رضی الله عنه مکه مکرمه ته ورسید او بیا په الته داسې وشول چې د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ونیوي او د سره کوم کسان هغه هم محاصره کړل بیا د 50 کسان دغه راولېږل حدیبیه مقام ته او داسې د دې مقصد دا و چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ بالله قتل او بیا داسې مخکې چې دی راغله بیا د حدیبیه په مقام باندې مسلمانانو دغه کافران ونیول او آلته چې کوم کافرانو یو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی او د سره کوم کسانو هغه هم ونیول بیا الله تعالی دا خبره بیانوي وای باندې مسلمانانو لاسونه د خبرې نه بالکل راونیول چې د کافرانو قتل کی بیا آلته د کافرانو په ځل کې هم د مسلمانانو روح واچاو او دوی هم حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ قتل نک دا ټول خبره الله تعالی مخکې بیان کړې ده بیا د خواب ولا تذکره ده چې الله تعالی د دې کوم خوب هغه الله تعالی بالکل رښتونه کوي محمد رسول الله کوم د سولې ول کاغذ چې په دا کې به مشرکین او د ضد وجنه او د تکبر دی وجنه محمد رسول الله د لفظ رسول الله چې کوم دا باندې د لیکلو نه بالکل انکار وک بیا الله تعالی همیشه د پاره دغه محمد رسول الله د قران کریم حصہ جوړ کړه محمد د پیغمبر ذات ته وای او رسول د پیغمبر خبره ته وای الله تعالی دا خبره بیانوي وای د قیامت ورځې پورې د پیغمبر ذات هم محفوظ ده او د پیغمبر خبره دا هم محفوظه ده دا سورۃ ختم شو مخکې بل سورۃ الحجرات یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخته د آداب او خیال دغه الله تعالی دلته د خبره بیان کړی ده وای د نبوت سکم مجلس ته پدا کې تاسو د آداب او ډیر زیات خیال ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه فیصله خپل کوي د چانه مشوره نه اخلي بیا په خبرو کې تاسو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې مزه مثلا لکه څنګه چې قبیله تمیم وفد دغه امیر چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوړاو بیا په دغه فیصله نه مخکې بیا د شیخین رضوان الله علیهم اجمعین دغه منځ کې بیا بحث مباحثه شروع شوله نو دا آیات الله تعالی را نازل کړل
وایي کومه فیصله چې نبی علیه صلات وسلام خپله کوي د تاسو نه مشوره نه اخلي، بیا په هغه وخت کې تاسې نبی علیه صلات وسلام سره بحث مباحثه او نبی علیه صلات وسلام مخ ته په زوټه اواز سره خبرې مه کوئ. ګورئ دا خو د نبی علیه صلات وسلام په ژوند کې دا خبره وه، خو دا خبره بیانېږي چې نبی علیه صلات وسلام په مرګ شهادت نه بعد هم دا خبره بالکل برقراره ده چې کله هم تاسې مسجد نبوي ته ځئ، د روضې مبارکه کې هم تاسې په یغه ټیم کې په زوټه باندې اواز په زوټه باندې خبره مه کوئ. داسې نه چې بیا تاسې اعمال دا بالکل ضایع شي. الله تعالی دې موږ تاسې ته د دین سمجھ را نصیب کړي او د هر قسم شرور او د آفاتو نه الله تعالی موږ تاسې په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.